غونډې مشر ډاکټر صاحب، بیا د ای پی ایس سکول د شهیدانو وارثان، په حال کې مشران کشران، ټولو ته سلام. د ما خپل په دې غونډه کې چې هر کال منځل کیږي صرف د شرکت په حواله سره پروګرام و چې زه به شرکت وکړم. ما ویل خبرې به نه پکې کوم، ځکه هم چې موږ ته پکار نه ده چې داسې پروګرامونو کې ټول هم د خبرو په حواله سره شرکت کوو. پکار هم دی چې په دې کې د هغه مطلب دپاره شرکت وکړو چې دغه ورځې د کوم مقصد دپاره لمانځل کیږي. نن یو داسې ورځ ده چې دې ورځ کې دوه واقعات شوي دي. په دې واقعه په ورځ کې یو پاکستان په منځ تللی دی، بیل شوی دی. بله واقعه هغه شوې ده چې د نن یې لمانځو، هغې وارثان ناست دي او د کوم هغه خلک ناست دي چې په دې واقعه باندې فریاد کوي، ژړاګانې کوي. پکار دی ریاست ته چې ریاست داسې واقعات په دنیا کې چې په کوم ریاستونه کې شوي دي هغې قومي سطح باندې داسې ورځې د غم، د درد او د هغې کورنۍ سره شریکول، هغې کورنۍ ته داسې حوصله او داسې ورسره رویه اختیار کول چې هغه د واقعات دې په اسانه باندې واخلي. خو بدبختي په دې ریاست کې چې دا ریاست د داسې واقعاتو نه هم په دې باندې چې د هغې کورنۍ د ټول د دې وطن ولس په دې باندې شک نه کوي، پیکاره دي او دیدو په حقیقت سره دا وایي چې دا ریاست ادارې په دې کې ملوث دي. هغې ته الټیا، هغې کورنیو ته الټا دمکیانې ورکوي، حالونه بند کوي. نن تاسو وینئ چې د دې شهدا وارثان په میدان باندې ناست دي، خو د هغه وخت د ایس پی آر چې کوم د فوج ترجمانو عاصم سلیم باجوه، هغې ډېر قسمه خبرې کولې، دلته په سټیج باندې وشوې چې تباهي وه خو موږ بچ کړله، پلانې او ډینګړې. دې هلته هم په د وزیرستان په د ټولو اپریشنونو کې چې اپریشن به شروع شو، اپریشن به ختمول نه وي، اپریشن به زیاتېده، د دهشتګردو کمول به نه و، دهشتګرد به زیاتېدل، د واقعاتو ختم کول به نه و، واقعات به زیاتېدل. نو د داسې په حواله سره نن دا شهدا د کوم د کام ګلان د دې پښتون ولس دغه ماشومان په ویاړه باندې په بهادرۍ سره نن د دیغدو مندې خوندې پلارونه ورونه دلته ناست دي او په دغې خاوره باندې لمانځي. خو هغه ترجمان چې وایي چې مونږ د ډېرې سانحې نه د نورو غم نه مو بچ که، نن د دې شهیدانو په وینو باندې چې د کومې ګټې کړي دي هغې د ده د بدنامۍ سبب روانې دي. هغه دې پاتې نه شو، د بچیانو د دې وینې د قام د وطن د وینې سوداګانې ښې کړي دي، خو په مطمئن نه شو، دلته په خپل وطن کې پاتې نه شو. هم که دلته اوس دغه دی چې دی دلته نه دی موجود، دی په امریکا کې دی، خو څوک دا نه وایي چې یاره دی دلته موجود دی په ملک کې. نو زه د ریاست لویه بدبختي په دې باندې بولم چې ته یو کورنۍ ډېره غمجنه وي، هغې بچیان بهر ته دی ورته ولاړ وي او په سترګې په ویني او په غوږونه باندې ار وي، هغې ډازه ار وي، هغې چیغه ار وي، هغې په موبایلونو باندې رابطې وي ورسره چې اوس زه په دې حال کې یم، په دې حال کې یم. او کم از کم هغه به کوم صورتحال وي، هغه مور پیژني، هغه خور یې پیژني، هغه پلار، هغه ورور یې پیژني، هغه ورځ او هغه وخت.
او ته ورته رادرومې ته حل بند کوي. په روډونو باندې دغه ماشومانو هغه چې په څومره مینه او محبت باندې لوی کړي وي او سکول ته رالیږلي وو، څه جنګ ته خې نه و لیږلي، مورچه ته خې نه و لګلي، فوج کې خې نه و برتي کړي، او همداسې سکول ته یې رالیږلي وو چې د دیغ دی په تحفظ کې و، د دیغ دی په هر څه، د دیغ دی په نامه باندې و. کېدای شي په دې کې داسې پلانونه هم وي چې صرف د ادارې د شوق د وجې نه، د ادارې سره د محبت د وجې نه کېدای شي په دې سکول کې داخل کړي وي. داسې پلانونه به وي. اوس هغه پلار ته چې د هغې ادارې د لاسه بچی راشي او په کور کې پروت وي ورته او شهید کړي وي، هغه به کوم صورتحال وي؟ نو زه ډېرې خبرې نه درته کوم، مشران ناست دي، خو د ریاست دغه ډېرې بدې ورځې دي. او زه دا ورځ بیا وینم چې دا نن دیدو ته کومې دمکیانې ورکېږي او دا حالونه بند کېږي. دا کورنۍ زه په امن کې نه وینم. دا کورنۍ د خدای وساتي، مونږ ټول کام د خدای وساتي، خو د ده دومره غم به وجود چې دمکیانې ورکېږي، په دې کې څه وجوهات شته. کېدای شي مزید لکه خاندانونه چې دی ټارګېټ کړل، په وژنه پسې وژنه وکړه چې د خلق به د یره او د خوف نه به خاموشه پاتې شي. څوک به کېدای شي خدای د نه وکړي د نن چې دغه خورانې کوم په سټیج باندې خبرې وکړي چې موږ ته فورونه راځي. زه دا یره محسوس کوم او په دې سټیج باندې وایم چې که هر کله داسې واقعات وشو، دا نه موږ دلته د انډیا نه د هندوانو نه د افغانیانو نه د بل چا نه د اسرائیل نه دی هیڅوک نشته. ورور ته مې یې په تا باندې مې غږ کړی دی، دا تیر چې څه شوي دي د ته ذمهوار یې، دا څه چې روان دي د دې ذمهوار یې، او دا راتلونکي وخت کې چې ته څه کېږي د دې ذمهوار یې. نو په وخت خامخا یو که ډېر مونږ په کلي وطن کې لیدلی دي چې ډېر زورور پیدا شي، ډېر هم لیدلی دي چې کمزورو سره ډېر بد حشر کړی دي، خو وخت هم د هغو سره بیا څه کړي دي. نن تاسو یې وینئ که نه چې دیدو په خپله یوره کې لګیا دي، په خپل خوف کې لګیا دي. نن د ای پی ایس د ماشومانو د هغې د کورنۍ خبرې نه شوې پاتې، نن ټول ولس چک دی، نن ټول ولس هغه خبرې کوي چې کومې دغه کورنۍ عدم اعتماد کوو. کمیشن دی، په کمیشن باندې چې د دغه خویندې اعتبار نه راځي، د دې پلارونو اعتبار نه راځي، د ورونو اعتبار نه راځي په کمیشن باندې چې تا کوم کمیشن ټاکلی او په هغې کې کومې تا واقعات ذکر کړي دي او کوم چې اوریجنل واقعات دي هغه تا نه دي بیان کړي، نه دي پکې شامل کړي. ګوره خو دا خبرې دي، دغه خو هغه کسغه دي که نه داسې طرف ته اشارې دي لکه دا نن دی چې ظاهره کړه د خپل عمل نه چې حالونه دې ورته بند کړل. نو زه یو ځل بیا د دې د کورنیو چې څومره دي په دې غم کې برابر شریک یو ورسره، په دې سفر کې شریک یو ورسره، او انشاءالله تعالی مونږ به حیثیت مقررین معتبرین یا د لیډر په حیثیت باندې دلته نه راځو. د دې دو سره به مونږ داسې په دې غم کې شریکیږو لکه څرنګه چې ټول کال د دې دی غمونو هغه ورځ چې دا نن ورځ ته ساتلی وي چې په دې کې به مونږ هغه د درد خبرې کوو، هغه د ټول کال غم به په دې ورځ باندې وباسو. خو هغه هم د ظالمان دې ته نه پرېږدي چې اظهار وکړي، هغه هم په دروازې بندې کړي چې په روډونو باندې ژاړي، په روډونو باندې چغې وهي، په روډونو باندې د خلکو ته تکلیف ورکړي چې روډ بلاک شي، د خلک دا محسوس کړي چې دا خو د ای پی ایس وال نن هغه خلک خوندې مندې راغلي دي، کورونه راغلي دي چې روډونه یې بلاک کړي دي. خو په دې باندې ته د خلکو ذهن نشي جوړولی، د خلکو ذهن جوړ شوی دی، هغه پوه شوی دی چې ته یې هر څه چې کېږي په دې ملک کې د ورانۍ طرف ته ملکونه کوم ځای ته ورسېدل، قومونه ته کومې ترقۍ ورکړې، او هغه د ساینسي طریقې په دنیا کې راغلی چې نن ټوله دنیا پې خبرې کوي، خپل ولس ته اسانتیاوې دي. دې ورځ په ورځ موږ کوهي ته اچوي، تیارې ته مو اچوي، او څه چې دې را سره هغه رانه علي.